ورسره وږي لاندې ابن عابدین صاحب لیکي مطلب فی مستحل الرقص مطلب د حق دی اوغه چا کی هغه رقص ګډا ځان ته حلال بولی قوله التویلی په متن کې ومن يستحل الرقص قالوا بكفره المراد به التمايل مراد په دې سره زنګېدل دي والخفض او کته پورته کې والرفع کته پورته کېدل دي بحرکات موزونه ومنظم حرکات سره كما يفعله بعض من ينتسب الى التصوف لکه دا بعضی څه کوي تصوف ته منسوب دي خو په اصل کې دومان دي څه شي عجب دا دم ته دم وایي دې ته سوتي وایي دم ده راکه د شامي د شامي صفحه حضرت شیخ سے محترم لیکلې ده دا زما په لاس کې چې کومه شامي ده شپږم جلد او صفحه ده 396 او مکتبه ده المکتبه الحقانیه نو دې کې حضرت شیخ سے محترم یو عبارت ویلی هغه عبارت اخره پورې اولته لیکلي دي ومن يستحل الرقص قالوا بكفره بیا ورپسې وی المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونه كما يفعله بعض من ينتسب الى التصوف تر اخره پورې تاسو دوستانو دا کتاب وګورئ د حضرت شیخ سے محترم چې دا څومره حوالې د پیش کړي دي د هغې حوالو خلاصه د دا ده چې د کتاب اول سری ویلی دی او بیخي پرېښی دا وګورئ تاسو د کتاب ته د دې کتاب عبارت حضرت شیخ سے محترم تر دې ځای پورې ویلی دی ثم قاله تر ثم قاله پورې د ثم قاله نه وروستو چې دی حضرت شیخ سے محترم د شامي عبارت نیم پرېښی دی او نور یې نه دی لوستلی خو تاسو ته زه مکمل هغه د شامي عبارت وایم چې شامي ملا صاحب په خپل کتاب کې څه شی لیکلي دي لاندې لیکلي دي دا پاس مې د رقص خبره کړې ده لاندې دی مبارک بیا خپله وایي چې التحقیق القاطع للنزاع في امر الرقص والسماع يستدعي تفصیلنا پاس مې لیکلي چې مستحیل د رقص کافر دی ولاندې بیا ورپسې وایي چې تحقیق هغه تحقیق چې د نزاع قاطع دی یعنی د مسله د رقص کې چې کومه نزاع ده او هغه ور باندې ختمیږي نو هغه دا ده په مسلې د رقص کې او په مسلې د سماع کې ويستدعي تفصیلا دا تفصیل ته ضرورت لري او دغه تفصیل ذکره فی عوارف المعارف شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه عوارف المعارف کې لیکلی احیاء علوم کې لیکلی دی او لاندې بیا لیکلي وخلاصته ما اجاب به العلامه النحریر ابن کمال بادشاه بقوله ما في التواجد ان حققت من حرج ګوره پاس مسلې د رقص ذکر کړي او لاندې لیکلي دي وای په تواجد کې که چرته رښتونه وي ته کوم حرج پکې نشته ولا تمایل اخلصت من باس او په تمایل کې هم کوم باس نشته دی چې دا صوفي کرام په حالت د ذکر کې یو طرف او بل طرف ته خوځېږي را خوځېږي بیا لیکلي دي فقمت تسعى على رجل وحق لمن سالک ته وایي وی ته خو پاسېدلې مزل کې په خپو باندې او حق ده د هغه چا دپاره چې چا لره خپل مولا بللی وي ان یسعى على الرأس په کار دا ده چې دی مزل په سر باندې وکړي یعنی مقصد د دې شعر دا دی چې د مبارک هم شعر راخستی وایي که تواجد کې څوک رښتونی وي په هغې کې کوم حرج نشته تمایل کې کوم حرج نشته چونکه اهل الله او صوفیه کرام چې کوم تواجد کوي یا کوم حالت په غي باندې راځي وای دا اسې نه راځي دا خپل مولا بللی دي او کوم څوک چې خپل مولا بللی وي نو هغه په ځای د دې باندې چې په خپو مزل کوي دغې دپاره وایي په کار دا ده چې په سر باندې مزل وکړي دا عبارت د شامي دی بیا وروستو دې عبارت کې دی خپله وایي علامه شامي رحمت الله علیه لاندې وضاحت یې کړی بیا وایي الرخصة فیما لاندې وضاحت کوي او بیا وایي رخصت په څه شي کې دی رخصت په دې کې دی چې دا کم هغه څه چې ذکر شول من الاوزاع عند الذکر والسماع للعارفین الصارفین اوقاتهم الى احسن الاعمال السالکین المالکین لضبط انفسهم عن قبائل الاحوال نو فهم لا يستمعون دغه خلک وایي اوریدل نه کوي مګر د اله العالمین د طرف نه اوریدل کوي ولا یشتاقون الا له ان ذکروه ناحو که رب کریم یادینو چغې وهي که د رب کریم شکر وباسي باحو وان وجدوه که رب کریم امم نصاحو وان شاهدوه استراحوا وان سرحوا في حضرة قربه ساحوا اذا غلب عليهم الوجد بغلباته وشربوا من موارد اراداته فمنهم من طرقته طوارق الهيبه فخر وذاب و دې صوفي کرامو کې بعضې داسې دي چې په هغې باندې هغه حالت هیبت راشي نو دوی را پریوځي ویلی شي ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطابا په چا باندې چې دی هغه انوار د لطف راشي نو په حرکت او په خوځېدو کې راشي او دوی خوشحال وي ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع القرب فسكر وغابه بعضې صوفیه پکې داسې وي چې په هغې باندې محبت را څرګند شي من مطلع القرب نو هغوی په حالت ته سکر کې راشي وغابه هذا ما عن لي في الجواب والله تعالی اعلم بالصواب دا شامي د محترمه چې کومه تا پیش کړې دی عبارت تاسو له ګوښې د عوامو ورونو ته چې دی ووایي عجیبه انصاف دا دی چې شیخ صاحب محترمه درې کرښې بره عبارت وایي او درې کرښې لاندې عبارت دی چې دی بیا پرېښی دی او د مبارک خپله وایي چې تحقیق قاطع زما په نسبت باندې هغه تحقیق چې قاطع د نزاع دی هغه دا ده چې وجد تر وجد او تواجد تر تواجده فرق دی یو هغه رقصونه او ګډاګانې د فساقو دي یو هغه رقص دی چې په ضمن د وجد کې راشي دغې وضاحت درته زه کوم